محترم مسلمانانو نن د بهترین وظایف تر کوم دوه اسم اعظم دي دوه د الله تعالی بهترین نمونه دي او هغه بهترین نمونه دي محترم چې د انسان په الله تعالی حاجت پوره کوي او هر حاجت د فارج تاسو ان شاء الله دا وظیفه وکړه نو هغه حاجت هم الله جل شانه پوره کوي دغه یو ټکی چې کم دی یا واسع یو دی یا وارث دا هم د الله تعالی نوم دی او یو دی یا واسع دا هم د الله تعالی نوم دی دوه د الله تعالی صفتی نومونه دي هم محترم مسلمانانو د یا وارث معنی دا چې د ټول نروسته یعنی موجود کېدل مطلب دا شوار سبا الله تعالی ختمی قرآن کې چې الله تعالی فرمای کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام الله تعالی فرمای کنه وی هر سبا فناش کل من علیها فان هر سبا فناش خو صرف وستا د ذات یعنی د الله تعالی ذات په صرف د هغه نوم د الله تعالی قدرت د الله تعالی طاقت دا به باقی پاتې کېدونکی دی نو یو خو یا وارث شو صحیح شوه او بل دی یا واسع دا دوانه وظیفې به تاسو کوئ اسانه طریقې سره انشاءالله 1000 پیرې دی خو دې کې به یو نوم چې دی هغه به 1000 پیرې روزانه وایي او بل نوم چې کم دی هغه به صرف 9 پیرې وایي یعنی یو ځای هم ویلی شئ بیا یې هم ویلی شئ نو هغه طریقه ته بهترینه اسانه ښیم انشاءالله راځئ د زړه په سترګو باندې دا وظیفه وکړو اسانه هم د الله تعالی به زما ستاسو حاجتونه ورسره پوره کړي مشکلات په الله تعالی زما ستاسو اسان کړي الله تعالی مشکل کشه حاجت روا رب دی زما ستاسو ډېر خیرخوا رب دی په ما تاسو ډېر مهربان رب دی نو راځئ د رب کریم هغه بهترین وظیفې نن در سره واورئ نوټ یې کوئ عمل پې وکړئ انشاءالله الله تعالی مو حامی و ناصر مددګار شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیرو معزز محترم مقابل قدر مسلمانانو نو خویندو هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې د الله تعالی د ټولو مسافرو حامی و ناصر مددګار شي او الله تعالی د ستاسو حاجتونه پوره کړي الله تعالی د ستاسو مشکلات اسان کړي الله تعالی مو ونازوه الله تعالی مو په دین او په دنیا ډېر زیات خوشحاله کړه محترم مسلمانانو نن زمونږ ډېره زیاته بهترینه ډېره زیاته اسانه هم ده ډېره زیاته طاقتوره هم ده دوه نومونه یې د الله تعالی د دوه نومونو وظیفه تاسو انشاءالله وکړئ یو نوم د الله تعالی چې دی هغه وارث دی وارث خو تاسو پیژنئ که نه څوک چې مړ شي که نه د هغه نه په وراثت کې چا نه ځمکه پاتې شي چا نه په وراثت کې چې دی نو روپۍ پاتې شي چا نه په وراثت کې مال تجارت پاتې شي څوک څه پرېږدي څوک څه مثال په طور یو سړی دی هغه مړ شو نو د هغه مال وي هغه یې زوی ته پاتې شي د علماو میراث کم دی العلماء ورثة الانبیاء رسول الله مبارک فرمای عالمان دا د انبیاء وارثان دي نو انبیاء په خپل وراثت کې دینارونه او پیسې نه پرېږدي ها هغه علم پرېږدي علم او الله تعالی قرآن کې فرمای کنه قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون آیا ای پیغمبر ته ورته ووایه چې یا علم والا بغیر علم والا دا یو شان کیدی شي نشي کیدی ها ځمکه اسمان یو شان نشي کیدی داسې عالم او غیر عالم یو شان نشي کیدلی نو نن د الله تعالی د هغه بهترینو نومونو د دوو نومونو وظیفه یا وارثو د دې خواص دا د محترمو چې کم انسان د نور خطو په وخت کې یعنی نور راخیږي او ته دا وظیفه وکړي یا وارثو نو ستا نه به الله تعالی هر رنج پیژنئ که نه رنج او غم او سختی او مصیبت نه به الله تعالی تاسو محفوظ کړي او خاتمه به دې په بالخیر باندې وي ها دې کې څو پیدا شي یو خو به د رنج ختم شي رنج چې رنج څه شی دی پکې هغه رنج او غم چې ستاسو دي هغه سختی او مصیبت هغې نه به د الله تعالی محفوظ کړي او چې کله مړ کېږي نو خاتمه به د په بالخیر باندې وي یو خو دا پیدا شو دویم دا کم انسان چې د ماسخوتن او د ماښام په منځ کې یو 1000 مرتبه دا یا وارثو دا ووایي نو حیران کن پریشاني به الله تعالی انشاءالله پوره کړي او د حیران کن پریشانونه به الله تعالی محفوظ وساتي د ماښام نوس یې وکئ
نو دغه ټیم کې کښېنه او زر فیري ووایه یا وارثو یا وارثو یا وارثو زر کرته. نو الله تعالی به د کل پریشانونه به د الله تعالی محفوظ کړي. او که وایي چې رنج او غم او مصیبت نه مې الله تعالی په امن کې او خاتمه مې بالخیر شي، نو چې کله نور راخیږي که نه مونځ دې وکړو اشراق او مونځ دې وکړو نور راخیږي دغه ټیم کې بیا یا وارثو یا وارثو یو څو کرته ووایه دغه تعداد پکې نه دی راغلی. ها دویمه وظیفه چې زمونږ کومه ده هغه دی یا واسعو. یا واسعو واسع څه ته وایي؟ فراخی ته وایي. دا د کاروبار دپاره ډېره زیات بهترین دی. د مخه روانېدو دپاره د مخې کې چې کم بندشونه دي، کم رکاوټونه دي، د مال دپاره، د وسعت دپاره، د پریشانو د خوشحالو دپاره، نو هغې دپاره دی یا واسعو. نو یا واسعو به د هر فرض مونځ نه پس سحر ماښام سحر غرمه یعنې سحر ماسپښین مونځو، مازدیګر مونځ، ماښام مونځ، ماسخوتن 5 مونځونه دي. د هر فرض مونځ نه پس په 2 کرته یا واسعو وي. د هر فرض مونځ نه پس 2 کرته یا واسعو یا واسعو. انشاءالله الله تعالی به له ډېر برکات درکړي. او د ماښام او ماسخوتن ترمنځه یا وارثو یا وارثو انور راخیږي دغه وخت کې هم دا وظیفه کوئ. محترمو ډېره زیاته بهترینه او اسانه وظیفه ده. انشاءالله وی کوئ، د ثواب په نیت یې وکئ. تاسو ډېر خوش قسمت یې چې د الله تعالی ښکلي ښکلي نومونه ستاسو په ژبه باندې جاري شي. د یو یو نوم خپل برکات دی، د یو یو نوم خپلې فایدې دي، د الله تعالی د ذات نومونه دي. الله تعالی به تاسو انشاءالله غنیان کې، الله تعالی به مو محترم مسلمانان جوړ کړي. الله تعالی به د دنیا او آخرت خوشحالۍ انشاءالله درکړي. الله تعالی مو دین او دنیا دواړه ښایسته کړه. الله تعالی مو په دین او دنیا دواړو کې منور او معطر کړه. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوئ.